أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يوم مثال مخي پیش کو د منافقانو مثلا كمثل الذي استوقد نارا. دا مثال ہے دا منافق عنادي عناد زدي منافق. كم منافق زدي دے نو هغه کوئی مشکل خبر نه لكن داتي مثال وي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. يدد ځان سره نار راغسته و د تلو اراده وي د ځان سره نور راغسته نو الله تعالی ذهب الله بنوره. الله تعالی د نار نه لری کړ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه معنى ذلك النار وتفريخ وذلك دو توجيهات يعني على مضر شيء وتفريخ ومفيد شيء كذلك ذكر جديد او دوی مطلب دا دی چې دا نار ورسره پرېښو نو که دی بیا موبایل نو د نار نه به نور جوړ کړي دی نه به یو رڼا جوړه کړي یو اقتباس به ترې راوالي لمبه به ترې راوالي او لار به پرې ویني څو پورې چې انسان ژوندی دی نو الله تعالی د دغه اهلیت او صلاحیت برقرار ساتي چې د کله وګوري نیکه طرف تراشي مراد شي. البته بعض خلک داسې چې هغه باندې بیا نارې بند کړي لکه څنګه ختم الله علی قلوبهم کتاب. دا د الله تعالی خپل یو نظام دی چې څومره خلکو ته څومره موقع ورکړي چا ته لږ موقع ورکړي چا ته ډېر ورکړي. دا څه ومنه لکه سړی چې په لار روان دی او تکر خیرات کوي چې هغه دې تر خیرات دی واوړې دې خیر دې نشته بیا ورته بل وګوره کدا بدل دې کرخه کراس کو نو حد دې کراس کو وګوره نو چاته به ذکر خیر اخري چاته به لسر اخري دا ماشاء الله تعالی تعالی دا سړی دا شخص ځان له د هدایت په نظام چې دې کنه دا سړی جدا جدا ځکه حساب کتاب هم دا سره جدا جدا دي ټول سره په یو شان حساب نه کوي. دا سړي شخص دا سړي حساب په جدای دغه دا سړي حالات جدا جدا ټول حالات یو شان دي د هدایت او د ضلالت او استعداد د اهلیت د حالات ټول یو شان دي د استعدادونه یو شان دي مواقع یو شان دي خلکو ته نه دي میسر اهلیتونه یو شان دي. یو مجلس ته په یو مجلس کې خبره وشي یو سړی پوره خبره ده کې بل نیمه ده کې بل کم ده اهلیتونه به فرق. نو دا د منافق عنادي مثال دا اوس چې کوم بیانې دا د منافق متردد مثال متردد چې کله یو خبره وکړي یا دا خبره به بیا بل طرف ته لاړ شي یا دا خبره به د عوامو کې تاسو ګورئ دا خبره خلکو ته وکړي نو دی وایي یاره چې تاسو واورو نو موږ وایو چې تاسو دا ټیک نه چې هغه بل طرف ته لاړ شو وایي چې دا ټیک دی موږ څه وکړو ځان دا د خپل ټول ما همدغه څه شي ته دا اوس ورته په دې پوه نه شو نو یو ته د خپلواز نه ولي او بل ته د خپلواز نه ولي دام اورم نو ته به خود متردد ګرځې متردد دا متنافق متردد دی چې خیر ویني نو خوشاله شي كلما أضاء لهم مشوا فيه راناشي كنا نقول راناشي وإذا أظلم عليهم قاموا كل جلوهم خبر خراب شو ديال يهودي وكل مشكلاتي ندي بقدم نادي أو كل حالات خي نبي أشيلان دبوا شريك مخبر خبرين ده منافق متردد دي اوس د ټول خبرې باندې ځان پوهیږي او که سویب چې د بر نه راتوي داسې راتوي توی وکړو په ځینې لغتونو کې د باران ته توی دا طوا نه ده توی یعنې راتویدونکی شی نو دا د سویب معنا ده او مثلهم یا د دې مثال که سویب په شان د باران دی نو د باران مثال دی نه کاش ځکه دی خو باران نه دی کنه منافق خو باران نه دی نو منافق مثال د باران څنګه شو وینا که اصحاب سید لکه باران والا لکه هغه خلک چې باران راګیر کړي که اصحاب مطر لکه ته وایې چې دا باران والا
स्वय्यब मतर दा मतर लफ्ज़ से दे दा कुरान मजीद की अक्सर पदा से मालूम की इस्तेमाली की दा आज़ाब दबार इस्तेमाली वअमतरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल मुनज़रीन वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा। नो मतर पर हकीकत की नफ्सी अगर नफ्स बारान तो नहीं बल्कि अगर बारान तो वो चाहे बारान से दे अगर शर बारान दे खल्क़ लपारा मुफीद न दे बल्कि मुज़िर दे। आम तौर पर बारान तब मिलेगी कि वज़ियात इस्तेमाल पर कुरान की खुदा मुज़िर बारान की शर वो असलहु स्वैबुन उधर तबक़तुन बयान स्वैबुन स्वाबा यसूबु स्वैबु फ़ाइलुन दे नसुन का किताब में किस दर्जन उन्हों स्वाबा यसूबु नस्वैबुन हमारा मनफूश है वाव याशवा या बया के मुतक़ामुश व मुसय्यद तदरुश ذكرت الواو ذكر يا لي ولنا واو كولا ذكرت يا خفيفه لكن مطلب ده اعلان له دفع ثقل لك فاعلان كده مزيد ثقل لا پیدا كده ده اعلان له فائدہ شو اعلان معنی هو کوئی ہے مطلب اعلان مطلب صحیح تخفیف را پیدا شي تخفیف را پیدا کول پکار دي کنه واو مو یا باندې بدل کې تخفیف پیدا شي په یې په واو بدل نبي هو ثقل زیات شي دا مطلب من الصواب يسوق من ينزل من السماء من السحاب إلى سماء الأسمان إذا باران رابري إذا كم زينا من السماء برنا سماء كل ما أظلك وعلاك فهو سماك كم هيك بتا من سورة كله كم من برد يرجع سماء دي شتم سماء بس خبر کوئی دا بعد خلق بیا دا سماء مطلب دا یو اسمان واری نو بیا دا غیر مشکل را پیدا شي نو سما چې کومه ده هغه د فضا ته وایي فضا ته وأنا لما لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا أنا لمسنا السماء يعني موږ په فضا کې ورته برا اسمان ته نه دي ختلي جنات لمسنا السماء معنا لا فضا يعني السماء مراد سحاب دي وانزلنا من السماء ماء مدعوه كرا وريقي ده كم نظر وريقي بعد حاشيون لكلي دي بعد حضاراتنا أنا من عبد الله بن عباس من فكذا قول نقل ده كذا رضي اسمان منام ده والدرياب ده فانتا سخبر دي والله وعلى جان تقل دي ودريابون اسمان منام ده إشكا دار كم نظر وريقي ده بارا وريقي ده سحاب ده او لا وريقي ده كم نظر وريقي ده لا وريقي ده بارا ده كم نظر نو مشاهده خدا ته د سمندر د هواګان اوچتیږي او د هغې د براشنو اوچتیږي او هغه بیا هواګان اوچتیږي او قرآن هم دا وایي هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا دا بادونه ولوي او دا اوچتیږي سحابا ثقالا درنې وریږي دې معنی دا ښکته اوچتوي وسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء لا يسر كله دي روح البيان والا قدر من رب کرده دا باران دا وریدی نا رابلیگی اور وریدی کچھ دا باران جی ندار دا سمندر نا دا آوازان انچتیگی قدر من رب کرده تاری حشی لکلی خدا نتن دا بیل میں بجے دا مجھے مشاہدہ خبر مشاہدہ نصمان ہے کہ بدل سحاب فيه ظلمات ورعد وبرق فيه معنی پر سحاب کی ظلمات دا صرف جلالین والا دا فيه ضمیر دے سحاب تراجع کرے ورنہ ہر چا دا ضمیر سویب تراجع کرے باران تراجع کرے پر سحاب تے ظلمات نہیں ظلمات پر سحاب مخکد دا باران چې وریږي نو د باران پر دوران کې دا باران پر حالات کې دا باران چې کله راوریږي او ډېر زیات تیز وریږي نو په دې کې ظلمات لري یو تیار جوړ
نبتدے صحاب تراجی کرے عام خلق سویم تراجی کرے ظلمات بڑی کی تیاری تیاری مانا سے تیارے ہوئے اور تیارے ہو کر گورے ہو کر لگا بندے نرے رنگے بعضی تیارے بعضی وقت کی تیارے رضیہ ڈھڈو تیارے چکا توڑ تیارے اور بعضی تیارے چکا توڑ نہیں مبتدی ظلمات مراد دے تیارہ خدا سے تیارہ جتا کہ تورا تیارہ متے ترجمہ کی متکاففۃ کثیفہ یو دی لطیفہ یوی کثیفہ یو شے لطیف دے لطیف معنی باریک دے یو دے کثیف دے دیر زیاد گر دے دیر زیاد گر دا کاف او فا چکا یو دے کراشی مانا کاف او فا و دی معنی گروالے لکا کافورا کافوفا کفا کفوفا معنی شے کثیف دے لطیف نہ دے کاف اور فا کفورا ڈیر دے کفا کفا معنی دا گرن دے عربی کوئی کف اللحیتی جن سرے دا گیر رنگے رنگے جن لوشی دا گیر لوشی گرنا گرو ندی تا کف اللحیتی کاف اور فا کی دا خصوصیت متکاففتون چې دا تیاری دی یو سره سړي ډېرې ګوري ګوري دي او ډېرې څه دي کثیفې دي یعنې ډېرې ژورې تیارې دي ورعد او په دې کې ګړز ګړز دی رعد څه ته وایي په دې وریځو کې چې کوم اواز اورېدل کېږي ګړ ګړ رعد وهو الملك الموكل به او دا رعد هغه فرشته ده هغه ملائک دی چې په دې وریځو باندې موکل دی دغه ذمہ داری او ډیوټي په دې وریځو لګېدلې ده اوس ته به وایي دا ګڼ ګوڼ چې کېږي نو د عام طور باندې هو جدید تحقیقات خدا دي دا وریځې چې کوم دي په دې کې مختلف قسمه ذرات دي مختلف قسمه په دې کې مواد دي میټیریلز دي مختلف مواد دي هغه مواد یو بل سره تصادف کوي تصادم کوي یو بل سره جنگي چې جنگي کې راغلی نو دا برېښنا پیدا کیږي او دا ګرځم پیدا کیږي او حدیث کې خدا راځي چې دا خدا ملائک نه دا ملائک نه دا د وریځو هغه تصادم دی وای دا دواړه دي یو شی دی دا هغه سبب قریب دی یو سبب بعید دی یا د څه وای یا دا څه وای یو سبب ظاهري دی یو سبب حقيقي دی الله کده عبد الله ولګي دا عبد الله په تماشه عبد الرحمن په تماشه ویشته مړ نو دا چا مړ کو دا عبد الله نبی دا الله تعالی مړ کو وانه امات واحيا فدول جند دور الله تعالی کوي عبد الرحمن چا مړ کو خدای پاک مړ کو عبد الله مړ عبد الله په کوپا ویشته ته په سره چا مړ کو ذات اریان شو چامر ویا حقیقی مرد بچاو کو حقیقت کے خود جنبی کے اور عمرہ کے اور سوک کئی اللہ پاکی کئی تو ظاہری سبب سو عبداللہ و جدا قتل کو تو بدے وجہ بس سزا پاسی ملا دی دام سبب جب تشویش خبر دیتا ہے دیگر جی جدید سینس کدار ہوئی جدا ورگی دیو بس جنگی کی نو دا بڑا ذکر کی گی او تو جدا پا ملائک نو کوڑا و سرد و غیر و دا رواچی نو دا بریک دا کوڑے گئے او دا آواز دا ملائک دے نمائی دا دوارا کی دیشی دغم کی دیشی او دام کی دیشی بلی کس منافات نشتا بلی کسی منافات دے من دخلے بلاس کرده بلی کسی منافات دے سڑے بلے سڑے مرد و آت پارشی دا دوارا خبر جبتی کلیم ندی شریعت کے خدا سزا قاتل تا سزا آورے کنا باورے چاہ قاتل پا عدالت یو دے جو کسے بلے جس خدے خونے میں جدا ما وجلے دا مرکور کو خدے پاکی دا خمان دے وجلے یا قاتل ته جج وایي چې تا دا سړی ولې وژلی او قاتل ورته وایي چې زه خدای به چې ما وژلی په قرآن کې موږ لیکلي دي چې مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دي وانه امات واحیا نو په دې به بچ شي نو جج به ورته څه وایي وایي بچې حقیقت کې خو خدای وژلی دی که نه په نسبت خو یې تا ته څه کېږي چې تا پې ډز وکړه ظاهري سبب خو یې ته شو ستا د حرکت یې ظاهري سبب شو ته په خبره پوهېږې که نه دې دواړو کې څه منافات شته یو مسله ده یو حقیقی سبب دے روحانی سبب دے باطنی سبب دے حقیقی سبب دے یو ظاہری سبب وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اللہ تعالیٰ خندولم دی جڑولم کئی او جسے تا کلی کی فرولم تا بہو خاندول ما وہ خندولی تو خدای وہ خندول
او چې سره د جړه خبره وکړي ته بجاړې نه ما وجړولې په الله وجړولم الله پاکي خندولم الله پاکي او میراوس خندول دی نه کوي ځکه ته خندول میراوس کې خندول خدای کوي والله تعالی هو انه اضحك وابكى خندول او جړول شو کوي الله پاکي نو یو حقيقي اسباب دي او یو ظاهري اسباب دي دې ساده پښتو ویلي دا مې د ماستر کی درکړه دا په دې کې ډېر شذونه باندې اپلای جواب یو دا ډول یو بل منافي نه دي دا مطلب شو رحمه هو الملك الموكل به ملک دا فرشتہ دا ملائک دې فرشتہ دا نمبر دې لفظ اختلاف ته خپل او راځي ټول دنیا یو فرشتہ دا یو فرشتہ رااله او فرشتہ مؤنث ده وهذا سورة النجم يقول إنهم لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى دي ملائكة لكم نمدي لخذوا بشان ما لهم بذلك من علم أو قد ودريشتنا أشهدوا خلقهم ولما ملائكة پیدا کول ندی په وختو چې ما خزه پیدا کړی ملائکه د خزواله او د نواله د بالا دی ایو توالد تناسب نشته نو ملائکه ته او باندې په پښتو کې دوی فرشتہ رااله نو معنا د تسمیه الانثى د په پښتو دا ټکی غلط نو حل سره هغه دا چې ملائکه ورته وای ملائکه راغی ملائکه رااله ته به چې ملائکه جمع جمع خو په قرآن کې د مفرد لپاره استعمال لگا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إذ قالت الملائكة يا مريم هغه ملائکه جمع لکه مفرد او جیوال جبريل نو ملائکه ورسره نو جبريل راغله او قرآن ورته وایي شو ملائکه مخیر دا وګورئ خبره دا ګناه نه ده چې یو ملائکه د پاره شوې د یو د پاره خلق د پاره شوې ملک او د کوم واجب بیا د خلق د منځ ملک او یا به د اندو ملک ملک عربی کې هو ملک وایي ملک مفرد ده او ملائکه څه ده وهو الملك دا ملائک دے الموکل به چې په دې صحاب باندې موکل دی یعنی دای وته سپار دې دا کار یو ته ډیوټي او تا والا کړي چې په دې سموار مقرر کړي ته پدا کاته وقيل او جابل دي جرعت دي صوت ته وي کامه ملائک ته وي او قرآن ته وي کنه سورۃ الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويسبح الرعد بحمده دا تسبیح و اراده تر رحمت الله تعالی زما بچی دې کې شربیر نمبر بچی دې نه ما هغه ماشوم ورته ګل ګل نه وړي یاره ماشوم دې چې ګل ګل نو ورته خبره ده زما او بیا دعا یاد کړه نو په دې سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته دا وې ګل ګل وتا څه نه وایي نو دا اوس بل ورځ مې د کتاب ته څنګه دا د دې ګل ګل کی دعا ګل ګل کی دعا نه په دې عمره خدای دې هغه خپل هغه وجه نه دین باندې وګوش وکړ نو په ګل ګل دا ګل ګل ورندا به ویلا نو په دې په دې اوس نه وی نو دا ګل ګل دعا یاد ګل ګل کی دعا کذی وقیل صوته وجابه دارته आवाज وبرق برق برېښنا په افغانستان کې برق بجلی ته وي څه ته وي برق راغی او برق لاړ برق څه ته وي لمعان صوته برېښ داغه کوړې داغه چابک برېښ الذي يسجره به الى وريد بذات شوري متوي تاسو نو دې شوري راځي کوه مثلا واستې په دا مينو او ته ولر سنين استاستر کې خدای مکان نه کوي نو ورستر کوم نه سنين چې نه دا وایي نه دا مو وایي نه نو دا نشته په دې څه نه دا شته نشته ته امریکایي دي امریکا ډوبه شته لاهور نه لاهور شته نشته ته مې نه وځي نه ته مې نه ته ولر سنين
په دې افغانستان کې د یو ملګري ډېر زیات دي طالب علمان مو سره هغه په سکول کې استاد ویلو هغه کمیونیزم زمانه وه وایي چې په پرایمري ماشومان استاد ورته ویلي داسې څنګه دی چې کرسۍ کوم دی د غړو ته موجود هم دی دا میز کوم دی دا بورډ کوم دی دا چپ کوم دی دا قلم کوم دی دا کتاب کوم دی دا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نبی وړو ته خدای کوم دی ورشته ماشومان حیران ماشومان یو ماشوم به خدای پاک را پیدا هغه استاد یې خبره وکړه چې هغه ټول راځي هغه وړو ته سپیکر کوم دی کتاب کوم دی دیوال کوم دی چت کوم دی پنکه کوم دی بلب کوم دی دا دوی څلور شپږ دی د دې استاد یې عقل کوم دی ورو چې پته چې ستاسو کوزه په ځای دی بیا کوم کې نشته کنه استاد یې عقل نشته چې عقل په کې نه لیونه لیونه چې خبرې کوي په دې پروا نه ساتي دې ورې چې لګي دې ورې چې لګي به راغله اعلان دې نور شو بیا استادانو مشرانو ماستر ته خبره لاړه چې دې ماشوم زما به عزت کړه به عزت نه ما چې څه ویلې په هغه تایید کړه دې کوم شي نه نه ښکاري به ورته استاد عقل نه ښکاري به دې خپل خبره واپس والي دې خپل واپس والي نو هر فرعون له خدای پاک یو موسی را پیدا کړي هغه د ماشوم را پیدا بڑی را د قصه ته ولري دی ویل نه شادوغان نو ویل انسان جوړ دی کنه ډاروین چې دی میخائیل ډاروین په نه نوم ورته ډاروین یو نظریه ده ایوولوشن تھیوري د ارتقاء یو نظریه ده دا ډېر وایي فزون ده یا بکواس کوي جاهلو اس نه نو خبر نو هغه د استاد مطابق وړو ته وی چې دا انسان داوله ترقی کوله نو اخر کې شادو شو د شادو نه بیا وسو شو انسان شو چې دا د پسکول کې وړو ته وی چې دا د شادو نه شو دا انسان د شادو د انسان په نن ته سمبل څه شی په کار کې نشي چې لا شادو پورا انسان شوی نه د شادو نه وربخښي شي په دې مس کې په یو دریم نسل په کار دی نو دا چې دې نه چرته یو شی دې یو شی له تاریخي کوي کنه نو څنګه تاریخي کوي په مس کې به بل یو شی نه کا دی وینا انسان تاریخي کړي نو ما یې چې انسان تاریخي کړي جازي باور کې الوزه ولا خدای جاز مخکې ټانګه دا جاز مخکې ریاله بیا د رڼې نه تاریخي ونه ټانګه شو او د ټانګې تاریخي ونه څه شي بس شو او بس تاریخي ونه ریل ګاډي شو او چې ریل ګاډي تاریخي ونه ورته چې ورته ویشل په اواز دا چلله نظر له خبره خدا مطلب دا جاز دا ونه ورځ نه جاز ټانګه راولې ولا ټانګې نه چې بس نه وروسته انسان دا ولې ورته نه انسان شادو دا ولې ورته نه شادو الله تعالی چې انسان پیدا کړ دا ولې ورته نه انسان پیدا کړ دا د ایوولوشن باندې دی چې نو دا وایي وایي جاز دنیا ته راټوکړه په ټانګه وو جاز دی ما د ټانګې نه جاز جوړ شو وایي چې ته ماته ویل د شادو نه انسان جوړ شو په خبره د مطلب نه ده دا خدای څخه کار نو هغه وړو ته وی دا انسان ملک کې شادو نو ماشوم ته پاسه د ریسرچ څخه خبر وکم بالکل و یې رجمو خدای بیا انسانان شوی او تا چې ګورم په رښتیا شادو وي بالکل رښتیا ده خبره ده ته لا وسم شادو وي خبره دې ټیک ده دا انسان مخ کې شادو ته ته لا وسم شادو وي نو دا جوابونه ورکوه دا د دې لپاره نه چې ته وخاندې د دې لپاره تمام المقدر راځي چې نه ور پاسه په سړي نه ور پاسه وار پار د سړي نه خطا کوه دې نه سړي نه چې وار خطا نه کوي استاد موجودګي څه ضرورت شو ته په مجلس کې ناسې سړي بي دي خبرې کوي نو په وار ته خطا خبر راځي نو دې سم نه جو خو یریږي دلته وسوښتا كجي ورعد وبرق لمعان وصوته الذي يزجره به جدا وجد بشري زجر نو يجعلون ندي وردنكي أصحاب الصيب دي وسلورة كنا ويجعلون وما تبيلوا أو كصيب معنى كأصحاب صيب وإذا ما تعبير بعد تورا سيد هذا دليل درتوي
ځکه چې په یجعلونه کې څه دی خلق دي که نه نو خلق خو مخکې ذکر شوي نه دي نو وایي صراحتا نه دي ذکر شوي خو ضمناً ذکر شوي دي ځکه د سید نه مراد څوک دي اصحاب سید د هغه اصحابو ته دا ضمیر راځي دی که نه خبره تاسو نه دا کمال ښه دی د تفسیر جلالین پرې کمال تاسو پوهېږئ هغه وخت کې ولا وجه نه وي وروسته بیا یو داسې خبره وکړي چې ته پته ولګي چې ګینې هغه ځای کې چې ما خبره کړې وه نو ځکه مې کړې یجعلون څوک یعنې دا اصحاب السیب وردننه کوي اصابعهم خپلې ګوتې نو دا ټولې ګوتې څوک په غوږونو کې دننه کوي سړی چې ویرېږي نو څه چل کوي د ګوتو دا سرونه په ټولې ګوتې نه دا یوه ګوته او ټوله ګوته نه د یوې ګوتې ده سرونه نو دې ته وایه مبالغه وایي که نه دې ته څه وایي مطلب یې دا دی چې که وشو نو دا ټولې ګوتې پکې ورمنډي دونه خدای یېرېږي دونه خدای ګبراو دی دونه خدای څه دی اوتر شوی دی دې ته څه وایي اوتر دی یجعلون ای اصحاب السیب اصابعهم یعنې اناملها د دې ګوتو ده سرونه د ټولو ګوتو سرونه هم نه د یوې ګوتې دا سر فی آذانهم پر خپلو غوږونو کې من الصواعق یعنې من اجل الصواعق د وجې د یاري د تندرونو نه صاعقه څه ته وایي صاعقه شدت صوت الرعد د دې ګرز ګوزو د دې رعد د سخت آواز صاعقه د آواز نه بلا اختیار سړی غوږونه ولې بندوي یو طریقه دا ده چې سړی له ډېره زیات اواز چې که نه بیا هم دا د اواز دا ګړز پې ډېر زیات اثر نه کوي یو طریقه دا ده چې په غوږونو کې ګوتې کېږدي او دویمه طریقه څه ده دویمه طریقه دا ده خوله نه څونه اوازېږي نو ته پوهېږې چې بم را پرېوته یا ګړز کېږي نو دا خوله چې څونه اوازېږي که نه دومره دا اواز ده نو دې وجې نه هغه دغه د دې اوازېدو سره غوږونه بندېږي د دندې نه یو د بار نه بندولي یو د دې نه بندولي خبره نو د هغه شدت هغه چې کوم اواز هغه شدت دی نو هغه شدت په دې کم شي دا اواز چې ډېر زیات شدید شي نو دا د سړي د مرګ معنی منتج کېږي په مرګ منتج کېږي او وجه څه ده بل دلیل څه دی یو خو دا دلیل شو من السواء حذر الموت یو چې دې ګړز نه څه نه شمه مړ نه شم یعنې د دې ګړز په وجه خو دوه وجې دي یو دا چې سړی یېرېږي چې دا تندر به ما را پرېږدي نو د هغې نه خو که ته په غوږونو کې ګوتې کې نه دی چې دا ټول لاس پکې ورمنډې نو د هغې نه خو ته بچ کېږې نه خو دا بچ کېدل د په څه نه کېږي چې دا ګړز ډېر زیات وانه ورم چړمې ونه چوي نو دا یې دلیل دی یو بل دلیل دا دی چې دا ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض دا شپېلې چې ولګېږي د قیامت د دې اواز من دومره ډېر زیات مهیب اواز وي چې د دې اواز د وجې نه به خلک مري شدت اواز د وجې نه به خلک مري او دا په هغه وخت کې داسې دنیا کې اوسه پورې داسې ایجاد څوک نشي کولی دا دنیا چې 100 کاله نور هم پاتې شي اګر ژوند نه پاتې کېږي خبره باندې ستاسو بچي به ستاسو د بچو بچي به یا وشي یا به ونه شي خبره باندې کوم چې ستاسو بچو به وشي ماشاءالله دې سړي خو ستاسو د بچو به یا بچي یا وشي یا به ونه شي نور نږدې دی قیامت خبره باندې پوه شوي خو که فرض که 100 کاله پاتې شي او دا چې کومه ساینس لګیا دی دا ترقي کوي دا ترقي روزانه جاري نو د دې باوجود هم انسان داسې سایرن نشي ایجاد کولی چې په ټوله دنیا کې به یک وخت اورېدی کېږي دا سایرن نشي ایجاد کولی چې فرض کړه په دنیا کې به یو ملک په یو ځای کې هغې کوکې وشي او د دنیا په هر ګوټ کې به یو شانتې اورېدی داسې سایرن نشي ایجاد کولی موبایل کې به دا اواز راشي او چې ته موبایل سټارټ کړې نو راغلي چې نه سټارټ کړې یو فریکوینسي داسې دا چې بغیر د فریکوینسي نه یو اواز او په ټوله دنیا کې به یک وخت په هغه شدت باندې په هر ځای کې اورېدی کېږي دا سوال نه پیدا کېږي انسان دی دا سور دی خو هغه هم تیز اواز دی د هغې له وجې نه خلک مري د دې مرګ خبره به راته وکړه نه چې دې غوږونو کې ګوتې بندي د څه د وجې نه شدت الصوت الرعد لئلا يسمعوها چې وایي نه اوري نو د نه اورېدو وجه څه ده چې ولې نه اورېدلې ولې نه غواړي حذر الموت حذر خوف ته وایي حذر ترجمه په خوف سره کړې ده حذر اصل کې خوف ته یوازې نه وایي د
حذر خپل معنا خوف نه، د حذر خپل معنا د مخیف شینا احتیاطي تدبیر اختیارول. خذوا حذرکم، خذوا حذرکم څه معنا ده قرآن کې؟ سورۃ النساء کې الله تعالی یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، خذوا حذرکم وخذوا حذرکم. بس سورۃ الانفال کې هم راځي خذوا حذركم فانفروا ثبات ولا انفروا جميعا. او وخذوا حذركم سورة النساء مشتكى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. المطلب دا ہے کہ خپل احتیاط کوي، څه کوي؟ خپل د بچاو تدابیر کوي، د بچاو تدابیر. د څه شي د بچاو تدابیر کوي چې کوم شي نه یریږي. حذر يعني خوف الموت دوري د ير د ما او مرګ په سره دي من سماع حادثه ده اواز دا ورېدونه د شدت د صح اواز واوري نو دا اواز په ورېدو باندې خلک کیږي کړه دا امر د وجه له تاسو. وكذلك هؤلاء اذا سندا منافقان دي اذا نظر القران واستطبيق كيدتا کله قرآن نازلېږي او وفيه ذکر الكفر او پای کې د کفر ذکر راځي چې هغه مشابه دی د ظلمات. د کفر تشبیه د چا سره ورکړی دا؟ اول وعید علیه المشبه بالرعد، او په دې کفر باندې چې کوم وعید او دمکی الله تعالی ورکړی دا او د هغې تشبیه د څه سره ورکړی دا؟ الرعد سره. اول حجج البینه او په دې کې هغه حجج دي، حجج د حجت جمع ده، حجت حجت او حجج دواړه. الحجج البينة كارخ دليلون دي المشبهات بالبرق جاغا مشابه للجسر تبر يسر القرآن مجيد آياتنا جاء كم دلائل لي انه آغيب عن خلق لا أروني وداغيب بساعة سشي ده يسدون آذانهم نبدي وخريش قلوبون بندي لا يسمعوه شوائي نمري نكواي وريد نسجل دوشي فيميلوا إلى الإيمان دا ميلوان بجرد راشي بيا إيمان تبراشي فيميلوا إلى الإيمان دا ميلوان بسشي دا ميلوه إيمان تراوري فيميلوا إلى الإيمان دي بإيمان تمايل شي إيمان تبسشي دا سبقينا وترك دينهم ودخل دين بري خورو تمايل شي وهو عندهم موت او دا خردي فلسفه نسله نمبر دې څنګه چې هغه سره دا ډز د یاره د وجنه دا چل کوي نو دا سره کې دا منافق دا شي چې په دې وګورو کې ګوت دي چې چې دا اواز نه ورما یعنی هغه وعد وعید را باندې چرته اثر ونشي وګورو کې ګوت کې کله کله به درس کې کنه چې خد درس کې نو دا باندې به خلکو له خوب ورشي زه په پیژنم امر باندې وروي دا شک نه پیژنم دا چې کومه قبيله نه خبر باندې کوله د دې په اړه خبرو سټونو نه پته لګي نه لګي پوندو نه رسټنا جامونه خپل لګي نو دل خوب وشي نو څنګه بیا دا ته بیا تاسو څنګه ته کې ودوي کنه بیا دا سکینه نازلې ده ده سکینه ويرجي قرآن سنة ما قرآن سنة خوب لا ولا قرآن هو يا أيها المزمل قم أبو مدرع باسل أتانا بك خوب درا جازك تشابيدن نواري مثلا بداية سنة واري أو يجيك ميواري دل ولا يمر مثلا بتلا يمر أو الله الذي بالنسبة للمرض والله محيط بالكافرين والله تعالى غير وكيل كافرين وشم الله تعالى كافرين غير كافر كريلا وكافر كفر نشتا شرط دي هذا خدای الدنيا نه شرط دي دی وې زده څنګه بغیر کې نه بغیر نه نه دا خدای په سم کوي دا خدای د اسمان نه لاندې دی مرچا نو سم دا خدای په لاس کې هغه دې به زور کوم دی او څه نه خدای پاک لا د دې ګرفتاري د پاره سوچ ته بل تل خو نه دی ګره یا ملائکه سره ولي کنه ملائکه په ګرځي په کوټو کې او دې په کوټ کې ته پټي او ملائکه په ګرځي انا په کوم ځای کې راځي چې په ځای کې بتساوي محيط وکړه ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها څومره انسانان چې دی الله تعالی وسم د دې کفاره نه نیولې او چې کله نه دی ورته کله کله او چې نیولې شي او چې کې نه ورته چې ورته ته پته ورته ته هو نه وګوري والله محيط بالكافرين وسم الله تعالی حاطه کوي راځي کړی دی دا
الله نقدر طرف تقدمش فدي علما وقدرة دلت على علم كدي الله تعالى قدرت كدي فلا يقودونه مدير الله تعالى نخلاص يديه مشي اور كده مشي مخكي بدله مشي ده كل شيء هو تختينا وده نقول شيء تختيه يكاد ما يقرب كاد يكاد يقرب يكاد البرق يخطف أبصارهم قريبا إذا بريخنا وتخفي ده دي بريخنا ده شدة تفاعلات فما تدي أصل مثال كمال نشتا أصل مثال إنسان لا فبريخنا ده شدة خبرت يا بريخنا ده يعني ده قرآن دلائل ده ستيز دي ده قرآن دلائل كده سخ كافر كان أغارين وأما زدنا سخ زدي سره عنادي سره أربعين مسارته ده دي ده فارغ القرآن يكاد البرق يخطف أبصارهم ده برق مثال ده سوي جدا ده سب مثال ده القرآن ده هجر و ده بينات مثال ده الله تعالى ده دلائل جمع القرآن كي ده دمر مضبوط دلائل دي دمر واضح دلائل دي او ده دي ده وجوه او ده دي ده بين والا دمر اختيار ده ده حتنا ده صح كافر چې کومي کنه دا ورته تاسو ته پته یې کنه ډېر خلک داسې دي چې قرآن باندې کویږي نه قرآن باندې کویږي نه او چې قرآن اوري نو جاړي دا خروشیف نه ده خروشیف په دې روس کې یو صدر جمال عبد الناصر چې هغه ډېر ذلیل انسان دا مصر را شهید قطب شهید پانسی کړه هغه جمال عبد الناصر د ځان سره روس ته بوتله و قاری عبد الباسط قاری عبد الباسط عبد الباسط په څه پیژنې نه مشهور انا قاریان ډیر راغله هغه چمک دمک په خپل ځای پاتې دی د قاری عبد الباسط هغه چمک دمک چا ختم نه کړی سړی کې اخلاص وو زړه کې درد هغه وایي اما ځان د عام قاریان چې کوي کنه دی د خلکو په مخ کې کیمرا وته لګېدلی نو خیرات کوي او خلکو ته جمع یو وا وته کې ځان نه یې نه کوي قاری عبد الباسط چې وایي هغه مطالب نه اوریدلې دي او کتلې من دي مضامین او ځان نه شو بل کار نه وسه نو په مسلسل تلاوت شوق دی تلاوت قرآن پر شوق نو دی جمال عبد الناصر د ځان سره دا قاری عبد الباسط بوته د خروشید د صدر د روس د صدر سره ملاقات هغه ته ویل د تفسیر اورل هغه وایي څه تفسیر قاری عبد الباسط ته ورته تلاوت چې قاری عبد الباسط تلاوت شروع کو نو خروشید چې هغه خدای نه منو روسیان نه خدای نه منو هغه جوړل ستاسو یو خبرې دی تلاوت ختم شو نو دوی جمال عبد الناصر ورته ویل تاسو څنګه کوي دا کوئی دې نه شي وي نه نو دا جوړل دی نو بس چې نو زماده زړه بوج پک زماده زړه کې وبوجو پټ بوجو په دې ما او په دې باندې دا وایي په زماده په تاسو دې دا په دې کې نو دا یکاد البرق یخطف الابصار قرآن مجید یو کمال مونږ راځي ته ډېر مدمر کې سنبان راګي ما ته یاد کراچۍ ته تللی وم نو ټکسي والا ټکسي سره لاړ شوم نو تلاوت مې دا وه هغه ګانې لګولې نو مې زما ته خبرې دا وه دا کیسټ هغه وخت کیسټ وي تاسو کیسټ نه پیژنئ ټیپ بوله چې ته په ګوتو کې هاو دی نو کیسټ وي او لاړې د ځاړې زمانې نان ورور په مېدا په ټول نو هغه تلاوت نو هغه قاری هغه ودا شنو عنتر سعید مسلم هغه ورته ورته وایي بڑی پیاری تلاوت اور اس کی لگو بہت زوردار ہے وہ لگا ہمارے بندہ تلاوت رہا کو یعنی دون تلاوت تے فکر میں رہے تے فکر نہ اور میں کھڑے بچو گاڑی وہ لگی بالکل سڑے بالکل جب بدبخت خلک چې قرآن اوري او بیا په اثر نه اور بدبخت خلک دې وجه تاسو ته وایم چې په خو اوازونه باندې قرآن مجید ځان سره پرېږه موبایل کې موبایل کې کارونه سره یې شي ای کو دا اوري بابا اوري دې سره سړي ژوند نرمي ډېر فن کې قرآن په شری باندې اثر کوي چې قرآن اثر واله نو یکاد البرق یخطف أبصارهم قریبا لا جزاء احنا لري یخطف وتختي ها یخطف وتختي دكتور أبصارهم الذي دسترګي د نظر نه یا په بسرعت وجدنا بعد تختول ستو وجدنا ولا بيت يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه أرغل جديد رنا شديد بدي رنا كذي فرنا كسنجز فرنا كذي يعني رنا أضاء لهم مشوا فيه يعني في زوجه بدي رنا بدي بريخ بدي رنا كذي زيكو سويت وزمكا يا خشاشي كذي كنا ورنا وطيب أغرنا تم تلي هذا ظرف ده وإذا أنزل عليهم وجل قريبا لتيار قاموا دي ودري قاموا منا وقفوا يا تقاموا منا لا شيء ولا كده يجي ناسي وتقاموا بيسمع يعني وقفوا يعني جالسين يعني أغنت ما تسوي يا لكن مكتوب في جملة لك ودري كذا زمان ودري كمان لا جفاسة ودري كسمانه سبب ودري كذا زمان وقفوا تمثيل وإذا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليه قاموا داوي سشري داوي استعارة تمثيلية تديو كيفية تديو حالة سنجد وتمثيل لإزعاج ما في القرآن ده تمثيل وبيان ده لإزعاج ما في القرآن القرآن تنجي او डिस्टर्ब कई इज़ाज ستر तो यार वो तो जब तलाश है करना मेरे दरवाजे के लिए समझो तमुल पर दरवाजों के लबाज़ के लिए शेड्यूल डिस्टर्ब दरवाजों वाले के लिए गैर मुताल्लिक़ा अफ़राद का दाखिला मौजूद बड़े पे खबर तो नहीं है ताक़ात के अस्पताल ले उसमें पीडीपी की जब तक कुरान पूरी की नहीं तो क्या दमखली कहते असल लफ्ज़ है गैर मुताल्लिक़ा अफ़राद का दाखिला ममनू है आगे मानी लिखी गैर मुतल्लक़ा अफ़राद का दाखिला ममनू जब सारे तलाक़ी में बदल चल रहा है लिखी भी बाकायदा गैर मुतल्लक़ा अफ़राद मुताल्लिक़ा बदल दर देखल कमाल जब हमको उर्दू की मास्टर डिग्री हुई तो गैर मुतल्लक़ा अफ़राद का मतलब सिर्फ मुतल्लक़ रहे गैर मुतल्लक़ा अफ़राद का दाखिला ममनू ये मदरसे तो मैं याद दिया करता नहीं तुम रात याद दिया नमो तनीम से जुड़े नागाल तरीके वाला उदस पर लेके कि मदरसे का ताउन न करे पानी ज़्यादा इस्तेमाल न करे मदरसे का तावान न करेगा ना तावान न करे तावान तो जैसे नहीं के लिए ताउन मदरसे का ताउन न करे पानी ज़्यादा न रहा है तावान न करे तावान के ताउन गैर मुतल्लक़ा गैर मुतल्लक़ा अफ़राद इज़ाज बिस्तर पे उड़ते हो अलग हम टक टुक मगा वो जमुना दे तनान लगे और अचानक कोई दरवाजा क्या हुआ है इज़ाज माना ला जो मुतरद्दिद हां बिस्तर पे इधर जोड़ो बना से उधर से لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم कि कुरान के जिकम दलीलों ने अकीदा जुन उधर से करे لإزعاج ما في القرآن من الحجج ذکر درزي هذا دلائل چې په قران کې دي درزي قلوبهم بری خلقو تازون او تصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون لإزعاج ولتصديقهم او دې تصديق د وجه نشدي شي واوري چې کوم شی دې خوښ دی قران په دې باندې حجت قائمه دي ګوره چې ستاسو کوم شی خوښ دی نو هغه هغه ته بیدار كلما أضاء لهم مشوا فيه كنا دي تخطير بيدار أو وقوفهم عما يكرهون وإذا أظلم عليهم قاموا وجكم شيء بكفرنا لأنه عليهم اليهود رجي نري معنا ده جتم ده مني جدا تك بكي تك تختم تك ويجلا ودي بل ما نسمع كنا بويجي ده الدنيا فقط كده كنا فبدي نبويجي شيء ده يولي مقصد ده حصول ده فارس سخت الخلق برداشت كي هر هغه شی چې په دنیا کې دی یوازې د دین خبره نه کوو په دې بل دین خبره نه بیا راځي د دنیا معاملې داسې ده د دنیا معاملې داسې ده چې داسې کېدای شي چې یو سړی د شپې نورونه او د دنیا ډګري دی حاصل کړي نه شي او سړی دی چې هغه د دنیا کې یو غټ مقام حاصلول غواړي نو هغه هم شپې د مدرسې طالب علمان شپې نه یو د کالج او یونیورسيټي د طالب علمان هم شپې نه
هم چې امتحان یې هم چې مضامین هم لیکل پکې او هم چې نو هغه هم شپې لګیا دي مطالعه دنیا حاصله ته یې راځي د دین کا قوم او شپه مطالعه کوم هغه د دنیا چې ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون تسترکیږي نو لا نه تسترکیږي دا د دنیا نظام الله تعالی جوړ کړی دا څه دی چې ان مع العسر يسرا ان مع العسر دغه ترجمه ماته اوس پوری چټی کو نه کړه مليان نه مفسرینو ډېر مفسرینو اکثر مفسرین دا ترجمه خطا کوي تاسو به شوشته جوړی کی ما دې مليان دغه مليان راغلو اکثر مليان د شاګردان دې راغلي نو بیا خیر ته اصل ترجمه دا خلک ترجمه څنګه کوي وین مع العسر يسرا بهشکه سخته سره شامل دي دا خبره او ترجمه بیا سره غلطه فإن أنا بشرمك كده بين دي إن اسم موالي وفعل موالي اسم منصوب وخبر مرفوع فتيما ده إن لبارا اسم وخبر جوب وبيع معناه كوخنا إن لبارا اسم وخبر جوان يسرى بسوشي اسم ده مع العسر خبر ده ترجمه بيعتك إن يسرا مع العسر بشكل لدغن دم أسان يقول يسرا نكرا تنكير ده تخفيف ده بارا ده إن يسرا بشكل لبه اساني مع العسر دين د سختي سره تړلې ده لبه اساني غواړي نو سخت به تیرې نو هغه اساني ملایي ته بغیر د سخت نه اساني غواړي اوس په کوم شي ان يسرا اصل عبارت څه ده ان يسرا مع العسر او ته ترجمه الټه کې هغه مبتدا خبر نه او خبر نه مبتدا ده ان مع العسر بشکل سره نو معنا دې مرته معنی ټیک دی وته دا ان اسم څه دی ان يسرا مع العسر يعني ان زيدا قائم څه معنی پکې بهشکه چې قائم زید دی زید قائم نو ان يسرا مع العسر مطلب نه لګا نه لګا نو بیا په دین معاملې درته نو دا خلک چې په دین کې سختي ویني وینا یې راځي په دین کې سختي ته خو ټینګ نه ما ته خو بیا د دنیا او د آخرت ته پښه لم یبوږي خبره کوي ستاره چې کوم تصور دی ته سختي ته ټینګ نه نو ته خو د دنیا شو نه د آخرت حضرت دنیا ولا آخرت تکلیف ته به باچا لور ورزان نه جوړه د سختي ته ټینګ نه خبره کوي یا نو د بچا لور جوړه دي کنه نو څه ویل نو ته په دنیا کې نه ایستې نو څنګه چې قران کې په اسلام کې په دین کې الله تعالی سخت او مشکلات خوري دي حسب الناس ما يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم مشکلات راځي په دنیا کې نه چل ان مع العسر يسرا ان يسرا سنسمش چې غټه مذهب والے کنه نو څه تکلیف پکې رې دا څنګه نه دي چې په غوډه له خو باندې شمله به اوس کې د ګلاسو ډرکه به وکيو سال جرا پاسه نه علامه بدلنه دوی دا کار نه کی راځي اوس په کومه نشته راضي وقوبهم عما يكرهون ولو شاء الله بدل تعالى مشيت ويديدا ذهاب اصل كده شاء يشاء مفعول اكثر مقدر او جواب او ده شاء يشاء نمخك اكثر لو راضي او جواب ده لو اكثر محذوف او ذکر شوی نو هغه شاء مفعول نه هغه جواب ده معلومي لكن ولو شاء الله لذهب بسمعهم يعني ولو شاء الله ذهاب سمعهم لما ذهب بسمعهم هذا ما نقول شاء يشاء مفعول محذوف او قديم محذوف باندې قرینه سي وایا چې دا شاء په سیاق د لو کې راغلي نو دا غي جواب د لو اکثر ذکري او چې کله محذوفي نو بیا د شاء مفعول مذکوري او د شاء مفعول محذوف نو د لو جواب په دې محذوف باندې سي قرینه
خبر باندې نه شي ولو شاء الله لذهب بسمعهم يعني ولو شاء الله ذهاب سمعهم اذهاب سمعهم لذهب بسمعهم الله تعالی وقت جدينا دا وګونه موالي نو دا وګونه به ترشتي وي وابصاره مستر کې مولندې کړي وي دا متردد منافق دی نو الله تعالی د سره گزاره کوي یعنی مطلب دا دی چې ډیل ور کوي چې خیر دی اوس کو دی ولې دا ولندوم دی نه اوره باندې کوي او دا وګونه نه اخلا نن سبب کوم شي کې سبب نه بل ورځ به کوئی شي دا ته متردد دی یو ځل به په حقیقت کې ورسېږي او کنه ته داسې پر تردد کې لاړې د ورته خدا نو الله تعالی وردا پریدي دا ولو شاء الله ولا بسمعهم الله تعالی وقتل ودي دا وګونه بیان دي اسماءهم دا وګونه به دي لري کړی وي نه اوریدل وابصارهم ظاهر او دي دا استا ظاهر نظرونه به دي لري کړی وي دا څه کوي ظاهره چې د منافق نه الله تعالی بصیرت د زړه بصیرت ته الرسل اللي ولندي كل يعني فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور منافق ولا كافر ولا رسل ولندي كان جدي بسيطي ده ظاهري هو ولا نرند أو فلندرين وكلام مسلمان لا ملندين ولا مؤمنان بالله لا شيء جاء نامين أي خلوه على إلى فشيء فمسلمان واستلموا نظر خراب شيء كمزور شيء ختم متاخد د ایمان او د ایمانه څنګه نظر ظاهري نظر اصل نظر هغه غړو والا کما ذهب بالباطن نتیجه څنګه دا باطن بدن لري کړل کما ذهب بالبصيره الباطن باطن څنګه هغه باطن بصیرت لري کړل نو دا ظاهري کوم لري کولای شي خدا دې نه لري ان الله على كل شيء قدير بشكل الله تعالی سبحانه قادر دی على كل شيء ترجمه مې تمخ یو ځل کړو یعنی هغه شی چې دا غي سره د مشیت او د اراده تعلق کیږي نو هغه باندې الله تعالی قادر دی اوس ما خبره کوي شو ما دا مولانا مودودی نه سوال کړ او ما شوم په ووم جمعات کې مسکو پرې خو له مدرسې ته لاړم او بیا په وسیله د مولانا قال الله وای دا ما مندري ته ووم جمعات څنګه ماشو हमारा मौलाना मौलवी ने सवाल न किया मौलाना ताजुब को वजदा सवाल ने वजदा क्या कि तो पाते तो खंदा वाला लगता हो क्या पास इधर क्या तुम मांगे بخير دا غي سوالونو جواب د تذکر نه ما سوالونو د تذکر نه ما د کلام مرفوع نه خبره باندې ټول حقوق نه ما سوالونو کړی نو حقوق نو ارسوال یو دا وکنه خبره باندې چې سوالات مې کړو چې ما یې الله تعالی دا درنه کولې شي زما ورکول زين كان ما الله تعالی دا درنه کولې نو مولانا د دې په کومه خبره کوي نو ما دا لږ منټه د مولانا مودودی خبره وکړه ما په دې لږ غونې غاړې ته کتل نو دا هغه اصل جواب دا هغه یو سوال دا هغه اصل جواب دا ہے انو سوال ته نه بیا په تکلیف مسکی چې مشیت معنا دا چې علا كل شيء قدير مطلب دا چې علا كل ما يشاء قدير کوم یو شی چې الله تعالی مشیت پاره پورې اونخلي چې هغه د الله تعالی مشیت او اراده چې الله تعالی وجدا کار کوم دا خبره کوم دا کار کوم هغه بیا کوي دا شی نشته چې الله تعالی دا غي اراده وکي او هغه بیا وکي بس پرې پښتو ساده على كل شيء قدير معنا څه ده اوس چې مثال راځي دا چې ډولې شي دا څه غلط دی د دې جواب دا دی چې دې په الله تعالی اراده ماشي او اراده ورکول الله تعالی وشي بیا دې کوي او چې الله تعالی ورته اراده کوي کنه کوي دا ستاسو په خپل ما په خپل ما په مشیت پورنه الله تعالی په مشیت پورنه دا الله تعالی خو خرج الله تعالی خپل مشیت په کوم شي پورې متعلق کوي دې په څه ویل شي يعني دا الله تعالی اراده ده وربك يخلق ما يشاء ويختار خلق من الله تعالی اختیار ده او اختیار من الله تعالی اختیار ده الله تعالی اراده په کوم شي پورې متعلق کیږي او په کوم شي پورې نه متعلق کیږي دا تاسو نشو ډیفاین کولای ما او تاسو نشو متعین کولای دا خبره ده په عقیده کې دا او دا خبره د قران ثابته ده بیا على كل شيء قدير معنا دا ده
چې کوم یو شی چې د الله تعالی اراده په هغې پورې متعلق شوه نو هغه به کېږي. په دې په ټوله څه دی په دا مې درته د هغه سوال او جواب خلاصه وویله، نور یې څه کوې تفصیلات یې مه وایه. دا مطلب شو ان الله على كل شيء شاءه. دا ورته دا شاءه ولې ووي؟ ځان له یو مسله ده. اهل سنت والجماعت او د بدعتیانو کې د معتزلو په منځ کې یو جګړه. معتزله وایي چې د شی څه ته وایي؟ د شی په تعریف کې علم الکلام به ووایي، په دې شرح قاعده شرح العقائد النسفیه به ووایي. مطلب باندې پوه شئ چې شی څه ته وایي؟ اهل سنت والجماعت وایي چې شی موجود ته وایي. شی څه ته وایي؟ موجود ته. او معتزله وایي چې د شی تعریف دا دی چې ما یصح ان يعلم ويخبر عنه. ما يصح ان يعلم ويخبر عنه، چې هغه ته معلوم ویل کېدی شي او د هغه نه اخبار کېدی شي. دی وایي چې نه، دلته کې هغه اختلاف رېږه. خبره باندې پوه شئ. شی یوازې موجود ته نه وایي. الله تعالی یوازې په موجوداتو قادر نه دی، په معلوماتو هم قادر دی. که موږ دلته د اهل سنت والجماعت دا مسله راوالو چې شی صرف موجود ته وایي، لأن الله على كل شيء قدير، یعنی الله تعالی په هر موجود قادر دی. او په موجود باندې قادر دی چې معلوم وي. او کنه الله تعالی قدرت یوازې په موجود پورې نه دی متعلق، په معلوم پورې هم چې متعلق شي. موږ خو معلوم دا ټول کائنات معلوم، نو چې په دې معلوم پورې د الله تعالی قدرت متعلق شو، موجود یې کړه که موجود یې نه کړه. پته ولګېده دا چې شی یوازې موجود ته نه وایي. د اهل سنت والجماعت دا تعریف نیمګړی دی. خبره ما تاسو ورسېږي، دا تعریف څه دی؟ دا نیمګړی دی. نو صحیح خبره ده دا ده چې علی کل شیء شاءه. بس شی معنا څه دی چې شاءه، چې د الله تعالی اراده ورکول مطابق، چاہے معلوم وي او چاہے موجود. نو الله تعالی په موجود باندې قادر دی او په معلوم باندې قادر. د الله تعالی لپاره د الله تعالی د قدرت لپاره د یو شی وجود او عدم څه معنا نه لري. په معلوم باندې قادر دی چې موجود دی، او په موجود باندې قادر دی چې موجود وساتي او یې معلوم. په معلوم باندې قادر دی چې سيتي موجود دی، او په موجود باندې قادر دی چې موجود وساتي او بیا یې سکی معلوم. على كل شيء شاءه فهر شبان الله تعالی په اراده وشي قدیر واري من قدرت او منه ورود الشينا اذهاب ما ذكر. ځکه وایي چې دا ان الله على كل شيء قدير د بخیلي جمله سره بد شو. تاسو په خبره پوه شئ. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. نو دا دغه د ان الله على كل شيء قدير ربط د ما قبل جمله سره تړي. نو څنګه وایي؟ ومنه او بعض الذي ما شاءهنا اذهاب ما ذكر. اذهاب ما ذكر ده من سمعهم وابصارهم. نو کاغه دکتور نو کاغه قادر ده او ربط وين شو. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. دا لګ قران ده دا ورته